अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़िम सासु कोरबा नेमा सुबहान नन दा 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर मूंग बा मालूमात को څمکنی والنا چې هغه دې باره کې اسوي راځي چې هغه سره خبرې اترې وکړو. بچې نوم څه دی؟ واجد. او سیم کې سبق وي؟ سالورم کې. کوم سکول کې؟ ورنمنټ پرایمری سکول جی پی ایس نمبر 1 څمکنی پېښور. ګډ. دا نن چې چټي چې ده کنه 5 فروری دا سره حواله سره چټي ده؟ دا کشمیر حواله سره. کشمیر حواله سره دا چټي ده. دا ته بچي هغه ته باندې کوم ظلمونه کیږي هغه نه ته خبري؟ او جی کشمیرانو لبته څه په دې ورځ باندې نن 5 فروری چټي تا ویلې د کشمیر حواله سره کشمیرانو ته څه پیغام ورکول غواړي؟ موږ په نام کشمیرانو سره اوسم یو کشمیرانو سره. استاد جی نن 5 فروری دی دا کشمیرانو سره یو مې جګتی دی. تاسو به کشمیریانو لا کوم مظلوم کشمیریان چې دي هغه ته څه پیغام ورکول غواړي؟ کشمیر خو څنګه چې ټول دنیا ته پته ده د پاکستان شارک دی. د دې د حفاظت لپاره ټول مسلمانانو لپاره پکاري چې یو شي یو د کشمیریانو مدد وکړي. کشمیریان ډېر په تکلیف کې دي او خدای پاک سره موږ وعده کړی چې هر مسلمان به بل مسلمان مدد کوي. خو موږ فلحال چې کوم دی وده پراتی او دنیا هم چې کوم ده خاموشه ده. اقوام متحده کې زموږ وزیر اعظم صاحب تقریر وکړو خو ستې جوړ نه شول. خبر ده چې موږ ټول پاکستانیانو لپاره پکاري چې یو ځای شو او د کشمیر د مسلې ته ملا وتړو چې خدای پاک د کشمیر آزاد په هغه کې د اخره راغلي دا د خبرو مقابله شوی هر څه پکې شوي دي هر څه پکې ښه موږ هم پکاري چې هغې دا وکړو او ښه امداد پکې وکړو دا بھائی نن 5 فروری دی دې حوالې سره تاسو څه غواړئ؟ یاره جی دې حوالې سره موږ به دا ووایو چې کشمیر چې کوم دی په هغې باندې ډېر ظلمونه کېږي او هغوی سره ډېر زیاتې کېږي او د انډیا والا چې کوم دا منافقان دي دا فوجیان او د مودي شو خنزیره دی له دا پکار چې د خپل ظلمونه په دې کشمیریانو باندې بند کړي او کشمیر چې کوم دی د پاکستان دی او زمونږ ټول دغه ته خواست دی چې کشمیر سره ودرېږي او دې سره پوره تعاون دغه وکړو. درخان بھائی دا ته ووایي نن 5 فروری دا یوم کشمیر دی تاسو به د کشمیر مسلمانانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. کشمیر ایشو چې دی دا یو نن سبا ډېر اهم ایشو دی پوره ورلډ دپاره او هلته چې کومه ناروا او ظلم روان دی دې کې پاکستان پوره دی سره ولاړ دی او ټول عوام د پاکستان دی سره پوره ولاړ یو. حکومت له پکار دی پاکستان صرف په دعوو او په تقریرونو په دې څه نه کېږي عملي کار پکار دی. ولی خان صاحب دا ته ووایي چې نن 5 فروری دا او یوم یکجهتی کشمیر دا دې باره کې به تاسو کشمیریانو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ یو جهان مننه. د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو د څمکني ټي وي او خصوصا ستاسو چې دا کم همت کوئ دا کم کوشش کوئ نو یقینا د دې ډېره ستاینه کوم. نعمت سبحان به تاسو ډېر زیات په دې کلي کې په دې خلکو کې یو اویرنس شعور راوست. دا خو د ټولو نه مخکې ستا خصوصا زه ډېر اپریشیټ کوم او ډېر ښه اکټیویټي تکې او هر فیلډ کې کاغه په دیني دي کاغه سیاسي دي کاغه د کلي مسایل دي په هغې ټولو ستاسو دا کم همدغه چې زه ګورم یقینا چې دا د ستاینې وړ دي او تر کوم حد پورې چې د کشمیر سوال تاسو وکړو نو کشمیر خو هغه د پښتو یو متل دی چې زمونږ شارک دی. د شارک نه بغیر د انسان ژوند هم نیمګړی دی انسان هم نیمګړی دی او موږ پرون هم کشمیریانو سره وو نن هم کشمیریانو سره وو د هغوی په هر دغ در کې په هر غم کې موږ برابر شریک یو او کشمیر زمونږ دی موږ د کشمیر یو او کشمیر چېرته هم انشاءالله د پاکستان نه بیلېدی شي او نه بیلېدونکی دی او نه به بیل شي. السلام وعلیکم السلام. اکرام الله نن 5 فروری دی یوم یکجهتی کشمیر دی تاسو به څه پیغام ورکول غواړئ دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د کشمیر باره کې به زنګ دا پیغام دی چې کشمیریانو غریبانو سره ډېر ظلم زیاتی کېږي هغوی سره موږ لپاره دا پکار چې هغوی سره ودرېږو د هغوی دپاره څه چې زنګ د وسه کېږي چې وکړو. کا مطلب دی احتجاجي که جلوسي که هلته تګي مطلب دی ولې چې هغې غریبانانو باندې ډېر زیات ظلم کېږي او کشمیر چې کوم دی دا زنګ مطلب دی چې یو قسم پاکستان یو حصه ده او مطلب دی کشمیر شارک دی د پاکستان او زنګر کې سمندردي د کشمیرانو سره ده
او الله دې په خپل مقصدونو کې کامیاب کړي. کامران بھائی نن 5 فروری یوم یکجهتی کشمیر دې حوالې سره به کشمیریانو ته تاسو پیغام ورکول غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موږ کشمیر والا سره موږ دا आवाज ان شاء الله کشمیر بنے گا پاکستان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نن 5 فروری یوم یکجهتی کشمیر او دې باره کې تاسو څه ویل غواړئ؟ یره یوم یکجهتی کشمیر موږ لا پکار دي چې کشمیر سره اظهار یکجهتی کو او تاسو دا کاوش ډیر اپریشیټیبل دی چې تاسو چې کوم نه د سوکنو په سطح باندې د خلکو رائے اخلي چې هغه د کشمیر په باره کې څه سوچ کوي. بلا شبه کشمیر کې ډیر زیات ظلم ناروا شروع دی اور زموږ حکومت له پکار دی چې په دې باندې چې کوم نه سټریکټ اکشنز واغستل شي داسې لایحه عمل تیار کړی شي چې هغې باندې هغې په وجه باندې چې کوم د اګست نه په کشمیر باندې بهارتي مظالم شروع دي چې د دې خلاف اواز اوچت کړی شي. اور بس کشمیر د پاکستان شهرک دی. الله تعالی دې هغه مسلمانانو باندې رحم وکړي او هغې سختي دې هغې ته اسانه شي. ناظرین زمونږ د زړونو د کن کشمیر د پاکستان شهرک کشمیر زمون یوای سو کنینا کې بکینا پورا پاکستان نن د کشمیران رونو سره د یکجهتی ورځ مانځي. نعمت سبحان، څمکنی ټي وي، څمکنی.